Bismillahirrahmanirrahim. Dear student from second year biology, today we are going to explain the next topic, lower respiratory tract infection, which is pneumonia. Then ba munga pa respiratory disorder ki lower tract infection study ko. Infection से तो ये बीमारी तो यो disease हालत तो ये बाय की condition दे pneumonia. Pneumonia दा pa ग्रीक जब की न्यूमन से तो इधर लंग्स तो ही और पर लैटिन की लंग्स तो मुझे सवाई पल्मो इन दादवाल पास दी पर ग्रीक की लंग्स तो सवाई न्यूमन और पर लैटिन को तो सवाई पल्मो तो दादवान अल पास दाद लंग्स द पार इस्तेमाली सही ना उसमें दाद से डिस्कस करो चेहरा नमूनिया से शीदी नमूनिया दायो डिसऑर्डर दी the respiratory tract disorder the सागस्तो जो कम निज़ाम दे दाए से related जो बीमारी दा पर माशुमानों के डेरा common वी पर adults की हम वी और नन सबा जो कम दा नमूनिया बीमारी दा दादे सरे उड़े बल खतरनाक एजेंट वो सर हम में लाउशे वी दे और आई तुम कैसे आयु आगे दे वायरस और आगे वायरस से आगे कोरोना वायरस दे यानी मतलब दा च पखवा बखल को तो कम नमूनिया व आगे नमूनिया वस यो ډیر نوی انداز کې مخه درازي او ډیره خطرناک هم ده دا یې بیا موږ سوچ کووډ-19 ریلیټډ نمونیا یعنی هغه نمونیا چې پای کې د کرونا وایرس کنټریبیوشن هم وي او په دې کې سي انسان سان شي غسته د خولې چې کوم ذایقه هغه خراب وي سمیلینګ صحیح نشي کولای بینول صحیح نشي کولای مسل خوږيږي جوړونه خوږيږي او ټوخه هم کوي او په سیویر کنډیشن کې چې کله کرونا وایرس هغه فاینل سټیج ان پای کې بیا نمونیا کمپیشن چوي هغه سان شي غستي هغه ته بیا د اکسیجن ډیفیشنسي او هغه کسان بیا مونږه هاسپټل ته لیږو یعنی مطلب چې هسپتال ته لاړ شي نو الته بیا په وینټیلیټر باندې پراته او په مصنوعي طریقو سره بیا ساه اخلي دا یو خطرناک بیماری ده بهر حال تاسو احتیاط کوئ دغه چې دا ډیزیز دا ژوند ایسته ده دا څنګه چې یاره مونږه ځان په صندوق کې بند کو چې هغه ډیزیز د بس بار تمره وځه بیا خو داسې ډیره ګرانه ده کنه نو بهر حال دا ډیزیز دي هغه سودونم ګرځي را ګرځي بس ته خیال کوه پته چې د چکو نه لګي اوس موږ وایو چې نمونیا د ډیفینیشن څه دی It is an inflammation of alveolar wall in which fluid or pus is formed. یعنی دا هغه انفلیمیشن دی هغه درد تکلیف دی چې پای کې الویولر کموال الویولای څه ته په لنګس کې کوم کچ پکړې شانتي ته الویولای وي چې پای کې فلوید یا پس نو پکې جوړ شي د انفیکشن د وجه نه دی ته موږ سوایو نمونیا په یو لنګس کې یا په دوه لنګس کې entry of germs دا جراثیم د څنګه انټر کیږي د باډي ته نو دا د خولې په ذریعہ یا د پوزې په ذریعہ یا د آیس په ذریعہ به د جراثیم انټر کیږي د ساه غستو چې کوم ناله هغه ته به انټر شي بیا بل خبره داسې ده په دې کې ځان سره نوٹ کې انکوبیشن پیریډ انکوبیشن څه ته وایي انکوبیشن دا دې ته وایي چې کله یو ارګانیزم جسم ته انټر شي او هغه خپل کاروایی کوي او ساين سیمټم لنه یې ښکارا شي دغه دوران کې چې کوم پیریډ د جراثیمو دې ته موږ سوې انکوبیشن پیریډ یعنی هغه مرحله چې پای کې د جراثیم ځان تیاری د څه لپاره چې انفیکشن کاز شي علامات راښکاره شي دغه ډیوریشن ته موږ سوې انکوبیشن پیریډ بیا موږ لیکل چې کمپلیکیشن اف نمونیا از ناٹ ټریټډ ټایملی چې په ټایم باندې مونږه د نمونیا علاج نکو نو سره نور کمپلیکیشن هم پیدا کیږي الله دې خیر کی دی خلک یو پکې دی پلیورل افیوجن پلیورا د لنګز د چاپیره چې کوم ممبرین دی ته فلیورا او افیوجن څه ته وي چې کله فلوید بهر ته وځي نو ته موږ سوایو افیوجن موږ داسې لیکل چې فلوید اراوند د لنګز د چاپیره چې کله اوبه یا فلوید جمع شي نو ته موږ سوایو پلیورل افیوجن بل د امفیمیا پس اراوند د لنګز چې کله لنګز کې هغه دبليو بي سي فایټینګ کې جګړه کوي د جراثیمو خلاف او پای کې کوم نو جوړ شي نو پس چې څه ته نو ته موږ سوې امفیمیا بل د هایپونیټریمیا یعنی دا فایټینګ دوران کې دا ریاکشن دوران کې
بیا په بلډ کې یا په باډي کې د سوډیم لیول هم کم شي ځکه ټرانسپورټیشن صحیح نه کیږي او اپسس ان لنګس په دې لنګس کې پاکټ دانې شانتي جوړ شي نه ته موږ سوې اپسس بس موږ لیکو چې جنرال سمپټمز اف نمونیا د نمونیا عام علامات څه دي هغه د هاي فیور د انسان به ډېر زیاته تبه محسوسوي او ریپیډ بریثینګ زر زر به ساه اخلي ریپیډ پلس ریټ د نفس رفتار به ډېر تیز وي ځکه ټمپریچر به تیز وي سیویر ډرای کف دی به وچ ټوخی کوي هیډیک په سر به درد وي مسل پین وجود به خوږیږي درد به کوي اوس موږ داسې لیکي چې 3 مین کازنګ ایجنټ د نمونیا دا خو د موسم د وجې نه هم کاز کیږي لکه ګرمي شي یا زیاتره د یخنۍ د وجې نه دا کاز کیږي خو د دې 3 مین ایجنټ داسې دي چې بیکټیریل نمونیا وایرل نمونیا مایکوپلازما نمونیا او فنګل نمونیا د فنجای د وجې نه هم کاز کیدی شي ته موږ څه وایو فنګل نمونیا دغه ته لګري دې راځه کنه دا بیکټیریل نمونیا اوس هغه نمونیا چې هغه د بیکټیریا د وجې نه کیږي دغه علامات بسې هغه دا دي بیکټیریا نمونیا چیلز په دغه انسان به یخني راځي شیکینګ دی به صحیح هر خپل هغه اکټیویټیز کارونه به هم نشي کولی د سیرپي شانتې وه چیټرینګ ټیت غاښونه به سکرچوي سیویر چیسټ پین په سینه کې به درد محسوسوي سویټینګ خولې به پرې راځي هائی فیور ځکه چې ټمپریچر به سیوا وي ریپیډ پلس ریټ د نفس رفتار به ډېر تیز وي په اوله کې به دې داسې چې د کوم باډي دننه کوم ټمپریچر دی هغه به صحیح هغه به ډاون کېږي چې کله هغه ډاون شي نو د سراونډینګ نه به دا هیټ ابزارب کوي نو دی به څه کوي دی به یخني محسوسوي دی به څه کوي یخني به محسوسوي بیا هغه انټرنل ټمپریچر چې د سیوا شي دی به بیا څه کوي دی به بیا سویټینګ کوي خولې به بهر ته وباسي وایرل نمونیا هغه نمونیا چې هغه د وایرس د وجې نه کېږي نو پای کې به وچ ټوخی وي مسل به خوږیږي او د انسان به کمزورتیا محسوسوي بریت لیسنس د انسان به ساه صحیح نشي اخیستی بې ساه کېږي به میوکس پروډکشن بلغم شانتې به هم پیدا کوي میل ټو هایر فیور په اوله کې به تبه کم وي بیا به سټپ بای سټپ ټمپریچر به سیوا کېږي بلویش کلر ټو لیپس کم چې شونډې دا به بلو کلر کې ځکه چې هغې کې به د اکسیجن کمی څه کمی به اکسیجن کمی مایکوپلازما نمونیا دا مایکوپلازما څه شی دی نو دا زموږ سره بیکټیریا دی خو داسې بیکټیریا دی چې وداوټ سیلوال وداوټ په دې کې سیلوال نشته رکا په دې کې سیلوال نشته یعنی داسې بیکټیریا هم شته چې په کې سیلوال نه وي خو دغه نور کریکټریسټیک د بیکټیریا په شانتې وي او دا خپل شکل هم چینج کوي را چینج کوي نه ته موږ څه وایو فلیومارفیک څه ورته وایي رکا اوس د مایکوپلازما نمونیا په دې کې به انسان وایلنټ کفینګ ډېر شدید ټوخی به کوي چیلز یخني به پرې راځي فیور تبه به نازیه به وله راځي نازیه څه ته وایي رکا دا په انګلیش کې نوزیا یا ځینې انګلیش کې دا داسې ویل کېږي نازیه څه ته وایي چې زړه یې کچه کچه کېږي په اخره کې هر څه بار ته راوولي اسلو هارت بیټ د زړه دړکن به کم وي وومیټینګ الټی به کوي ډایریا خېټه به هم خرابوي رکا خېټه به هم خرابوي کار به خراب وي اوس د نمونیا به مونږه ټیسټونه یا دا به مونږ څنګه معلومو ډایګنوسس کې نوم دی چې جنرالي مونږ څه کوو ایکس ریز کوو څه کوو په ایکس رې کې مونږ ته پته لګي چې لنګس کې څه مسله ده بیا سپیوټم ټیسټ د بلغم ټیسټ هم ته کولی شي چې کم جراثیم دي ایم آر آی یا سی ټي سکین دا ټیسټونه هم ته کولی شي د هغې نه بعد بیا ټریټمنټ دی نو په ټریټمنټ کې تاسو خیال کړي ماشومان چې کوم ماشومان وي بیبیز هغې له مونږ څه کوو نیبولایزیشن څه ته وایي سټوډنټ نیبولایزر یو ماشین دی هغه ماشین په ذریعه ماشوم د پوزې نه بړاس پاس کوي څه پاس کوي بړاس سټیم ته پاس کوي چې د هغه کم نیزل کیویټي چې د هغه څه کولاو شي انټي بایوټکس کې موږ اسپرین یا ایبوبروفین چې کومې ګولۍ دي اکسیجن تھراپي ویکسینیشن یعنی دغه نمونیا لپاره ویکسین هم استعمالیږي چې ماشومان لغه ویکسین موږ وکړو پای کې به امیونټي ډیولپ وي نور د دې سره موږ دا دلته لیکلي چې دا موږ سره لنګس دي
په لنګس کې دا کچې کچې تیلې دي نو هغې ته موږ څه وایو ایر سیکس څه ته وایي لکه دغه ایر سیکس ته موږ څه وایو الویولای ورته هم وایو څه وایو رانږدې شه دې دغه ته الویولای په دغه الویولای کې ایکسچینج اف ګیسز کېږي څه کېږي یعنی اکسیجن بلډ ته راځي او د بلډ نه کاربن ډای اکساید دننه ځي نو دا خو ظاهره خبره ده چې په نمونیا کې دا تیلې کچې کچې تیلې کله ډیمیج شي نو بیا به د اکسیجن ټرانسپورټیشن نه کېږي دا زموږ سره هغه نارمل ایر سیکس دي او دلته چې کوم دا ایر سیکس موږ ډرا کړي دي نو په دې کې هغه فلویډ شانتي هم جمع شوي دي اوبه پکې هم شوي دي او د دې هغه شیپ هم چینج شوی دی نو دا بیا ظاهره خبره ده چې دلته بیا د اکسیجن او د کاربن ډای اکساید ټرانسپورټیشن صحیح نه کېږي نو دغه خلکو کې به بیا د اکسیجن کمی ځکه چې د اکسیجن کمی تیلې دي هغه خرابې شوي دي هغه ډیمیج شوي دي سو اټ از انف فار ټوډے ته خیال کوو ګورې هغه شی رانه شي